محترم و عزتمندو، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ د جناب رسول الله مبارک صحابي دی او دا صحابي غریب سړی دی او د رنګه تورو. جناب رسول الله مبارک په خدمت کې ورځ حاضر شو. فرمایي یا سعد تاسو واده نه کوئ؟ حضرت سعد رضی الله عنه ته فرمایي یا رسول الله زه خو یو غریب سړی یم، زه خو د رنګه تور سړی یم، ما نه به خور لور څوک راکوي؟ جناب رسول الله مبارک ته فرمایل یا سعد ایا ستا په خاندان کې داسې څوک شته چې هغه د ستا د عمر سره موافق، هغه د ستا جوړه جوړېدلی شي؟ نو سعد رضی الله عنه ته فرمایل او یا رسول الله زما یو تره ده، د هغه لور ده او هغه زما د عمر موافق دی. نو جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایل یا سعد لاړ شه او هغه له ووایه چې زه جناب رسول الله مبارک رالیږلی یم د ستا د لور د رشتې دپاره. عزتمندو، کله چې سعد رضی الله تعالی عنه ورغی او په دروازې ورته دستک ووهلو، نو د سعد رضی الله عنه تره مبارک راووته او ته فرمایي سعد چې چچا جانه زه جناب رسول الله مبارک رالیږلی یم ستا د لور د رشتې دپاره. نو خپل تره ورته یایي چې زما هغه لور چې هغه زما یو لور ده، ما هغه ډېره بهترینه ستره کړې ده، هغه به ستا غوندې کې غریب سي له در کوم. نو به هر حال محترمو، سعد رضی الله تعالی عنه د هغې نه راواپس نو چې کله کور له ننوته تری نو خپله لور ورته یایي چې اباجان ستا خبرې ما ټولې واورېدې، خو ته دې له مه ګوره چې زما نکاح چا سره کېږي، که هغه د رنګه تور وي که هغه غریب وي، دې له وګوره چې دغه سعد چا له لیږلی دی. نو محترمو د هغې نه بعد د سعد رضی الله تعالی عنه هغه تره راغی او د جناب رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر شو. فرمایي چې یا رسول الله ما ستا له لیږلی شوی میلمه، ما ستا له لیږلی شوی استازی هغه ما واپستون کړی، خو زه معافي غواړم، خو زه د خپلې لور رشتې ته تیار یم. د سعد رضی الله عنه عزتمندو صحابه کرام لګیا شول او د سعد رضی الله تعالی عنه دپاره یې چنده غونډه کړه. نو 600 درهم سعد رضی الله عنه له حواله شول چې په دې کې 400 درهم دا د هغې جینۍ مهر او 200 درهم د سره پاتې شول. نو دی بازار له په دې نیت لاړه چې زه به واده دپاره سامان وغیره واخلم. کله چې سعد رضی الله تعالی عنه بازار ته ورسېده نو په دغه ټیم کې دشمن په جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک باندې حمله وکړه. نو د جهاد اعلان وشو. نو جناب سعد رضی الله تعالی عنه چې کله واورېدل چې دا خو جهاد دی، صحابه کرام جهاد له روان شول، زما به واده جناب رسول الله مبارک په جهاد کې لګیا یو، زه به دلته د خپل واده په خوشحالۍ کې مبتلا وم. محترم او عزتمندو، حضرت سعد رضی الله عنه لګیا شه او ځان له یو توره نیزه او اس واغست او د مخ نه نقاب تاو او د میدان جنگ په طرف باندې روان شي او خو په دلرې سره جنگ وکړي، ښه جرأتمندۍ سره جنگ وکړي. جناب رسول الله مبارک لا پته ولګېدله چې دا خو سعد رضی الله عنه دی، خو صحابه کرامو ته وفرمایل چې یا رسول الله دغه خو نن واده دی. نو فرمایي چې کله سعد رضی الله عنه زخمی کړه شو، د خپل اس مبارک نه لړه شه، شهید شه، نو جناب پیغمبر علیه السلام ورغی او د ده نقاب یې د مخه لرې کړ چې ویې کتل نو هغه سعد رضی الله عنه. نو جناب رسول الله مبارک اسمان له وکتل او بیا مسکې شو، بیا یې سترګې ټیټې کړلې. صحابه کرامو ته فرمایي چې یا رسول الله
نن خو تاسو یو داسې عمل وکړه چې دې نه مخکې موږ تاسو نه لیدلي. جناب رسول الله ورته وفرمیل چې ما اسمان له وکتل چې دوه هورې په خپل منځ کې نښتې دي او یو هوره وایي چې دا ساز زما دی او بله هوره وایي چې دا ساز زما دی. چې په دې دوران کې د دغه یو هورې دا پنډۍ ښکاره شو نو هغې بلکل رڼا جوړه کړه چې د هغې د شرم د وجې نه ما خپلې سترګې ټیټې کړې او بیا وفرمیل چې لاړ شئ او هغې جینۍ له ووایي چې د چا سره سعد رضی الله عنه نکاح کېده ورته وفرمایل چې الله جل شانه د سعد نکاح د جنت د حورو سره وکړ. نو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، صحابه خو صحابه وکړه، صحابه خپل ژوند د جناب رسول الله مبارک مزې تېر کړی، رسول الله مبارک په خواهشه تېر کړی. کومه خبره چې د پیغمبر وه هغه خبره به د صحابي وه، کوم عمل به چې د پیغمبر و هغه عمل به د صحابي و. الله جل شانه خو لوی قرآن کې نه دي فرمایلي که رضی الله عنهم ورضوا. مونږ تاسو له پکار ده محترمو چې مونږ د جناب رسول الله مبارک په نقش قدم باندې روان شو. نو الله جل شانه مونږ تاسو له هم لوی مقام مرتبه راکړي.